لکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی چا چې پزمکه والا باندې رحم وکړو اسمان والا به پاغه باندې رحم وکړي او چا چې پزمکه والا باندې رحم اونکو اسمان والا به پاغه باندې رحم اونکي د الله د مخلوق سره د خېګړه کوله رحم دې کو الله په پتا باندې رحم کوي ستا سره بخښي او کو د الله په مخلوق تی ظلم کو زیاته دې کو الله تبارک وتعالى بستا سره بیا سختی وکي نو د الله په مخلوق باندې سختی نه د پکار د الله د مخلوق سره نرمي پکار د چې څومره درنه کې دیش خاص کر کمزوري او ضعیفان داغي ډیر زیات خیال ساتل پکار دي داغي ډیر خیال ساتل پکار دي الله تبارک وتعالى په دې باندې ډیر خپه کیږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل د یتیمانانو او د کونډو ډیر خیال ساتل دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې چې اول ځل وحی را لکنه اول ځل په وحی را ل په غار حرا کې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام کور ته راغی نو خدیجه بیبي ته وی زملونی زملونی خدیجه په ما باندې ته راغلی د یخنی را لکېږي ما په کمبلو کې پټ کا خدیجه رضی الله تعالی عنها په زر زر صادر واچولې نبی علیہ السلام په کمبلو کې پټ چې کله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام لک طبیعت خشونه خدیجه رضی الله تعالی عنها ته تپوس کوي زما محبوبه تعالی ولی سی چلو شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته ټول واقعي ذکر کړه چې نن را سره غار حرا کې دا چلو شو زه خو ډیر وخت نه الته عبادت کوم خو نن را سره داسې وشو نو خدیجه رضی الله تعالی عنها ورله تسلی ورکړي وې زما محبوبه ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل وی خدیجه زه یریږم زه به مړ شم زه یریږم زه به مړ شم نو خدیجه بیبي ولا تسلی ورکړي وې زما محبوبه ته چیرته بد ناراضي ځکه چې ته د یتیمانانو خیال ساتي ته د کونډو خیال ساتي ته د غریبانو مددګار نو الله به تا څنګه سپوروي او تا به بدراولي ګوره لا قرآن نه دی نازل شوی احادیث مبارکه نه دی راغلي هغه زمانه کې هم نبی علیہ الصلوۃ والسلام د یتیمانانو د کونډو ډیر خیال ساتو د دې وجنه د خدیجه رضی الله تعالی فرمایي وی الله به چریتا بد نه راولي ځکه ته د الله د مخلوق ډیر خیال سات د دې وجنه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چا چې پزمکه والا رحم کو اسمان والا پاغه باندې رحم کوي نو خدیجه رضی الله تعالی فرمایي وي زما محبوبه ته بچر ته خراب ناراضي الله به پتا رحم کوي او بیا روان کو د خپل ترزی ورقه ابن نوفل بوست هغه د تورات لوی عالم دی هغه ته پته د خپل واقعي بیان کې چې داسې چل شوی په هر حال خبره می درته دا کوله چې د الله د مخلوق سره رحم کول د الله په مخلوق باندې مهربانه کېدل خاص کر د کونډو او د یتیمانانو ډیر خیال ساتل دا ځخرته بیانات اوریدلو لپاره زموږ یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ په دې به تاسو ته ان شاء الله ولغزیز خسته واقعګانې او بیانات ملایويږي او د غنټې د نشان در سره کلیک کړئ تاسو ته آینده نوې ویډیوګانې مخې ته راځي او د خپل ملګرو سره لازم د ثواب په نیت باندې شریک کړئ او په کمنټ کې ماشاءالله سبحان الله لازم ولیکئ ډېر مننه والسلام